خو کوربه ویناکونکي د نننۍ هر ارهرخیزي کتنې موضوع یوازې د روح القدس پیژدنه نه ده بلکې دا یو کیسه ده. خوربوي ناکونکې دا کیسه ده چې څنګه د خدای حضور له اسمانه راشته شو، بیا په معبد کې دیوې پردې شاته او بلاخره کوربه ویناکونکي په خپل د انسان په زړه او بدن کې جای پر جای شو. خوربوي ناکونکې مونږ ته یو شمیر الهیاتي یادښتونه او سرچینې راکول شوي چې دا تاریخي او الهي سفر ګام په ګام بیانوي. متخصص ویناکونکي او دا کیسه یوه ډیر بنیادی او شاید حیرانونه کوي ادعا سره پیل زکیږي. متخصص ویناکونکي هغه دا چې روح القدس چې اکثره ورته د خدای دریم شخص ویل کیږي یوازې یو ځواک یا نفوذ نه دی. متخصص ویناکونکي بلکې په خپل خدای دی. متخصص ویناکونکي سرچینې په دې خبره ډیر ټینګار کوي کې مونږه په دې لومړی تکي پوه نشو نو پاتې کیسه به شاید هیڅ معناونه لري. خو راځي چې په همدې توکې لګ درېګو. دا خو ډېر لویا او دا ده. خوربوي ناکونکي کله چې خلک د خدای په اړه فکر کوي معمولاً پالر او زوی زینت راځي. سرچینې دا څنګه ثبوت وی چې روح القدس هم په هماغه الهي کچه دی. متخصص ویناکونکي سرچینې لو بلابلو کتابونو څخه مثالونه راوړي لکه د یوانا لیک، مکاشفه او حتی د اشعیا له پیغمبري څخه. متخصص ویناکونکي او ټولو یو خبره کوي روح القدس یوازې ځواک نه دی بلکې صفاتونه او مقام یې د پلار او زوی سره یو شان دی. متخصص ویناکونکي د مثال په توګه رومیانون ته په لیک کې راغلي دی چې روح القدس مونږ لپاره شفاعت کوي. هو متخصص ویناکونکي خو په زړه پوره خبره دا ده چې اهوی د خدای د رضا سره سم شفاعت کوي. متخصص ویناکونکي دا پډاګی کوي چې اهوی د خدای په اراده او فکر پوره پوهیږي او دا خو اهوا و ټولیا دا چې یوازې په خپل خدای لري. نو دا داسې نه ده چې اهوا یو پیغام وړونکو دی بلکې اهوا په خپل د خدای د ذهن یو برخه دی. دقیقاً او بیا په سرچینو کې د خدای او روحونه اصطلاح ته هم اشاره شوی. هو په مکاشفه کتاب کې دا لګي چونکه اشکاری. صحیح. دا ممکن په لومړي نظر کې گیچونکې وي خو الهیات پوهان ته د هغه د بشپړتیا او کامل حکمت سمبول غني. متخصص ویناکونکي نه دا چې او بیل روحونه شتون لري. متخصص ویناکونکي دا په اصل کې د اشعیا کتاب ته یو اشاره ده چیرته چې د حکمت پوها مشوره او نور صفاتونو یادونه شوي. متخصص ویناکونکي دا د روح القدس د کار د بلابلو اړخونو لپاره یو شاعرانه ژبه ده. خوربوي ناکونکي سمدا نو که روح القدس په الهي کچه د پالر او زوی سره یو ده دا پښتنه راپورته کیږي. خوربوي ناکونکي ولی په سرچینو کې په دومره مختلف نمونو یاد شوي. خوربوي ناکونکي لکه د پالرو، د مسیحي روح، د زویولی روح. آیا دا نمونه د هغه د کار مختلف اړخونه په ګوته کوي؟ ډېر خیره پښتنه ده. د سرچینو لمخي دا نمونه د تسلیث د دریوړ اقانیمو ترمنځ د بشپړې همغږي او ګډکار خودنه کوي. دا داسې نه دی چې پال او زوی او روح القدس په جلا دفترونو کې کار کوي. دا داسې دی لکه یو ماهر جراح، یو تخکړه نرس او یو دقیق انستیزیولوژیست ټول په یو عملیات کې په بشپړ همغږي کار کوي. هر یو ځانګړی رول لري خو هدف یو دی. کوربه ویناکونکي ډیر ښه مثال دی. نو د پلار روح اصطلاح کوم ځانګړی رول ته اشاره کوي؟ متخصص ویناکونکي سرچینه وایي چې دا نوم ځکه کارول شوی چې روح القدس آغاز واکو چې پلار دانې په وسیله عیسی لمړو ژوندي کړي. متخصص ویناکونکي دا د پلار د ژوند ورکونکي ځواک شو دی نه کوي خو بیا ورته وخت کې ورته د مسیح روح هم ویل کیږي. کوربه ویناکونکي یو لحظه دا یو ساګي چونکي ښکاری. خوربه ویناکونکي کې هغه د پلار روح دی نو بیا همغه د مسیح روح هم کې دی شي. ځکه چې د هغه کار په مؤمنانو کې د مسیح د شتون تمثیل لوز دی. متخصص ویناکونکي کله چې یو څوک په مسیح ایمان راوړي د هماغه روح دی چې په هغه کې استوګنه کوي او هغه ته دا توان ورکوي چې د مسیح په شعر ژوند وکړي. متخصص ویناکونکي پولس رسول دا موضوع په ډیره خطوګه خلاصه کړی دی. هغه وایي چې څوک د خدای روح ولري هغه د مسیح روح هم لري.
دا دوه مختهز وور ندي بلکې د یو روح دوه اړخونه دي چې د پلار او زوی استزاتو کوي. قربه وینا کننده. متخصص وینا کننده او همدا روح ده چې زمونږ اړیکه له خدای سره له بنیاده بدلوي. متخصص وینا کننده له همدې عمل ورته د زویولی روح هم ویل کیږي. متخصص وینا کننده دا هغه روح ته چې مونږ له غلامی څخه یعنی شریعت تلویر ډک اتایت د خدای اولادی ترواسی او مونږ ته جرأت راکوي چې خدای ته ابا پلارا ووایو. یو ډیره نزدیکه او شخصي اړیکه. قربه وینا کننده نو دا ټول نمونه باسل کې د یو واحد روح بلابل رولونه دي. قربه وینا کننده خو ته ټولو لوی بدلون چې سرچینې یې په ګوته کوي په دې پورې اړه نه لري چې هغه ته څه ویل کیږي بلکې په دې پورې اړه لري چې کله او هنګ هوا کار کوي. تردید ما مو درول القدس پر هویت خبري مکړې خو از سرچینې یو داسې برخې ته ځي چې په اصل کې د خدایو او انسان ته درمیان د اړیکې ټوله تاریخ بدلوي. دا د صلیب څخه مخی او وروسته د روح القدس د کار ترمنځ بنیادی تفار دی. دا یوازې یو کوچنی بغل نه دی بلکې یو بشپړ انقلاب دی. متخصص وینا کمن کوي. هو دا د ټولو بحثو مرکزی ټکی دی. بالکل. متخصص وینا کمن کوي. د زرګونو کلونو په لمال کرا د خدای حضور د انسانانو لپاره یو لری او اکثرا د وینې وړ مفهوم وو. متخصص وینا کمن کوي. په زاره عهدنامې کې د خدای حضور په معبد کې په یوې ځانودي کوټې کې وو د یوې درنې پردې شاته. متخصص وینا کمن کوي. هیڅ نشو کولی چې هلتا ورنوزي پرتالنه لوی کاهن څخه هغه هم په قال کې یو ځل. قربه وینا کمن کوي. او دا پرده یوازې یو ټوټه نو وا سمدا دا په معبد کې یو درون دیوال وو. قربه وینا کمن کوي چې ګناګار انسان یې د خدای لسپیچلی حضور څخه جلا کاو. دقیقاً دا د انسان او خدای ترمنځ د بلتون فزیکی سمبول وو. سرچینی وای کله چې د عیسی بدن په صلیب مات شو دا پرده هم په معبد کې لپورته څخه ترخه پورې وشلیدا. دا یو ډیره پیاوړی انزوري جبه ده یعنی خدای ته د لسرسه لاړه د مسیح د قربانی لاړه خلاصه شو. او هم دا هغه شیبه چې په مومنانو کې د روح القدس د دایمي استوګنې لپاره یې لار هواره کړه. خوربه وینا کنکې خدای یو مهمه پوښتنه راپورته کوي. مونږ په ځاړه عهدنامې کې په وار لولو چې د خدای روح په پیغمبرانو نازل شو. خوربه وینا کنکې یا د خدای روح پر سمسون راغی. نو دا سیمه لري. خوربه وینا کنکې کې پردا لا نوښلې دي نو دا کوم روح. متخصص وینا کنکې دا یو ډیره جوړه او مهمه پوښتنه ده. سرچینې یې په اړه دوه احتمالي توضیحات واړې دوا. متخصص وینا کنکې لومړی احتمال چې ممکن د زینو لپاره یو څه نو وا دا دی چې دا ممکن په خپل روح القدس نه وو. هو واقعا نه هو بلکې د خدای لخوا لیږل شوی فرشته وا لکه جبرائیل چې دانیال ته راغی. متخصص وینا کنکې ترسو هوای ته الهام ورکړي. متخصص وینا کنکې په دې حالت کې د خدای روح استنا د خدای د استازي یا الهي نفوذ لپاره یو عمومي کلمه ده. خدا نظریه یعنی چې په زاړه عهد کې د روح القدس نه و بلکې یو فرشته و دا ممکن د زینو لپاره یو نوې او حتی د بحث وړ خبره وي. قربه وینا کونکي آیا سرچینې کوم قوي دلیل وړاندې کوي چې ولې مونږ باید دا احتمال په پام کې ونیسو؟ متخصص وینا کونکي اصلي دلیل یې الہیاتی دی او د صلیب په مرکزیت پورې تړلې دی. متخصص وینا کونکي سرچینې ټینګار کوي چې د روح القدس دایمي استوګنه د ګناهونو له بخښنې برتا ممکن نه و. متخصص وینا کونکي او دا بخښنه یوازې د مسیح په وینه ممکن شو. نو له منطقي پلوه روح القدس نشو کولی په ګناهګارا انسانانو کې دایمي استوګنه وکړي قبل از دې چې د ګناه ستونزه حل شوی وای. هو دا منطقي شکری او دویم احتمال څه دی؟ دویم احتمال دا دی چې دا پخپل روح القدس و خو د هم د کار بڼه په بشپیره توګه متفاوته و. په دې حالت کې روح القدس په اغوی له بیر څخه اثر کاوه نه دا چې په دینه کې دایمي استوګنه درلوه.
یو لحظه دا ټکی ډیر مهم دی نو د سرچینو لمخوي دا داسې والا کا یو څوک چې ترې الهام اخلي نه دا چې هغه جواک د تیل لپاره د هغه د وجود پر خاشي. دقیقاً دا تپیر د ملما او د کور د دایمي غړې ترمنځ دی. متتسس وینا کوونکی په زاړه هیت کې هغه د یوې ځانګړې دندې لپاره راته، د پیغمبري لپاره، د ځواک لپاره او بیا و بیرته تلو. متتسس وینا کوونکی د هغوی بدنونه لا د خدای معبد نه وګرځیدلی ځکه چې نوی ټونون لا نه و تله شوی. متتسس وینا کوونکی له همدې عمله پاچا داود په زبور کې دعا کوي او وایي خو پر روح القدس له ما څخه ما اخلي ځکه هغه پوی ده چې دا شتون دایمي نه دی. کوربا وینا کوونکی دا یو ډیر لوی توپیر دی. نو د صلیب له پیښې ورسته کله چې برده وشلیده او لاره خلاصه شو بیا څه وشول؟ کوربا وینا کوونکی د سرچینو په وینا د روح القدس د راتګو پروسیسه څنګه ده. متتسس وینا کوونکی د یوحنا انجیل له 14 څخه تر 14 فصلونه پورې دا پروسیسه په تفصیل سره تشریح کوي. دا یو ډیر خیلی الهی نصا ده. متتسس وینا کوونکی زوی لپاره څخه غوښته کوي. پالار د زوی په نوم بل راحت ورکون کې یعنی روح القدس را لیږي. متتسس وینا کوونکی او کله چې روح القدس راشي هغه د ځان په اړه خبر نه کوي. هغه د زوی شاهدی ورکوي او هغه سوي چې لزوی سوایي. متخصص وینا کوونکی دا د تسلیس دنا بشپړ هنګوري مینا او یوالي خي. هر شخص بل ته جلال ورکوي. کوربا وینا کوونکی او کله چې دا روح راشي او په یو مومن کې استوګنا خوره کړي د هغه په ژوند کې عملی پیانې سدي. کوربا وینا کوونکی آیا دا یوازې یو اخیلی الیاتی نظریه ده چې زموږ د ورځني ژوند په لپاره هم کومه پایله لري؟ متخصص وینا کوونکی دا د انسان په هیتو کې یو بشپړ راولوشن راولي. راځي یو شبه په دې جمله فکر وکړو. متخصص وینا کوونکی سرچینه وایي چې د کائناتو خالق په یو فانی انسان کې د خپل خور په څیر استوګنا خوره کوي. متخصص وینا کوونکی لکه څنګه چې په لومړی کرنتیان کې راغله د مؤمنانو بدنونه د روح القدس معبد ګرځي. متخصص وینا کوونکی دا یو وار نه منونکی ادا ده. کوربا وینا کوونکی او دا د خدای سره په اړیکو کې څه بدلون راولي. متخصص وینا کوونکی د اړیکا له بنیاد بدلوي لکه څنګه چې مو مخکوي مومنان نور د ویرې غلامان نه دي یعنی چې د شریعت له ډاره خدای ته خدمت کوي. متخصص وینا کوونکی هغه د خدای ضامن او میراث وړونکی کیږي. متخصص وینا کوونکی دا د زوی ولی روح دی چې دا بدلون راولي او تر ټولو مهم متخصص وینا کوونکی روح القدس په خپل د دوی په روحونو کې د داخلي شهادي ورکي چې دوی د خدای اولاد دي. متخصص وینا کوونکی دا یو احساس نه دی بلکې یو جوړ باطینی ډاډ دی. کوربا وینا کوونکی په سرچینو کې دا هم راغلی چې دا روح د ضمانت یا پیش پرداخت په سر دی. دا سی معنی لري. متخصص وینا کوونکی دا یو ډیره خوشکله سوداګریز استعاره دی. کله چې تاسو یو کور اخلي تاسو یو مقدار پیسې د پیش پرداخت په توګه ورکو. متخصص وینا کوونکی چې دا تاسو د پیرودلو د اراده ضمانت کوي. متخصص وینا کوونکی سرچینه وایي چې روح القدس په مومنانو کې د خدای لخ ورکړې شوی پیش پرداخت دی. دا ضمانت دی چې خدای به یا ورځ د خلاصون پروسه بشپاره کړي. متخصص وینا کوونکی او د هغوی بدنونو به هم لمړو راجوندي کړي لکه څنګه چې یې د مسیح بدن راجوندي کړ. متخصص وینا کوونکی د دراتلن کې ابدي ژوند یو وړه نمونه دی چې مونږ یې نن تجربه کړې شو. کوربا وینا کوونکی نو کدا دې ټولو خبرو لنډیز وکړو موږ ولید چې روح القدس یو پشپړ الهي شخص دی. کوربا وینا کوونکی موږ ولید چې د هم دایمي استوګنه په انسانانو کې د تاریخ یو مرکزی ټکو او چې یاوز د مسیح د قرباني لاره ممکن شو. کوربا وینا کوونکی او موږ ولید چې دا استوګنه د انسان هویت او له خدای سره اړاکه په بشپړ توګه بدلوي. متخصص وینا کوونکی هو د بس لنډیز دا دی چې له بهرونی لارښوونې څخه داخلي شتون ته د لیجو پروسس دی. متخصص وینا کوونکی په زاړه عهد کې خدای د قانون او پیغمبرانو لاره له بهر څخه لارښوونه کوله. متخصص وینا کوونکی
په نوي عهد کې هغه د خپل روح لاره لدړ څخه لارښوونه کوي متخصص وینا کوونکی او یو انسان په معبد بدلوي هغه ځای چې خدای پکې اوسېږي متخصص وینا کوونکی دا یاوس یو بهرونی اثر یا الهام نه دی بلکې له خدای سره د ژوند شریکلو دی خور وینا کوونکی د پای پارا یو فکر پاروندګي پښتنه سرچینې ټینګار کوي چې لکه څنګه چې زوی تر مرکه د پالر او طاعت وکړو او د هغې بدن یا پرده او شلیدا تاسو ته خدای تعالی را خلاص شي مؤمنانو هم باید د روح القدس او طاعت وکړو تاسو د هغې بدنونه پاک شي دا د خپل پردیش لیدو یا خپل صلیب وړلو په توګه تشریح شوی کوربو وینا کوم کې دا سمانه لري چې د یو انسان فزیکی بدن او ورزنی ژوند هغه ځای وي چې د روحاني حقیقت پکې پلي کیږي کوربو وینا کوم کې دا نظریه چې بدن یو معبد دی هنګه د فزیکی او روحاني نوري ترمنځ عام بلتون ننګ